اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا یو بهترین عبادت ده. پروردگار عالم باندې دعا ډیره ګرانه ده. قرآن کې پروردگار یا ادعونی استجیب لکم، تاسو دعا وکوي خدای دې قبول کړي. خود دعا شرایط شته دي، په کار انسان دعا شرایط وسو کی، آداب شته دي، خپل آداب وسو کی، موانع شته دي، څه رکاوټونه هم دي. انسان دا خیال وساتي په کار دی. ما یو کلیپ کې شرایط دعا ذکر کړی، د کلیپ کې موانع طرف ته اشاره کوم. کچیر دا موانع برطرف شي دعا خدای قبلوي. یو مانع د دعا دا دی چې کله انسان غیر پروردگار پسې امید تړلی وي، دعا خدای نه غواړو او امید مو بل چاسي وي، بیا دعا خدای نه قبلوي. که مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یایي چې اذا اراد احدکم ان لا يسأل ربه شیئا الا اعطاه، تاسو کې که څوک اراده داسې وکړي چې خدای نه چې وغواړي او خدای ویر کړي، فلیأس من الناس کلهم، په کار د خلکو نه مایوس شي دا، ولا یکون له رجاء الا عند الله، او صرف اور صرف امید خدای نه وي. فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه، کله چې پروردگار عالم ور باندې پوه شي چې بنده دغه سټیج ته رسیدلی صرف اور صرف امید یې زه یم، خلکو نه امید پرې شوی دی. لکه ځنه بیماری داسې انسان څه پوه شي چې لا علاج شپه مشه خلک نشي کولی، بیا صرف خدای ته سوال زری کې شی حالت انسان پیدا وکړي نو خدای انسان دعا قبلوي. دویم شی دا دی چې انسان گناه و معصیت نه لاس واخلي. کله انسان گناه طرف ته قدم نه کیږدي نو خدای دعا قبلوای شي. کسه چې ته گناه طرف ته یو قدم کیږدي د سوای چې خدای نه یو قدم ورسته کیږي، چې کله خدای نه یو قدم ورسته کیږي دعا خدای نه قبلوي. مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، مولای ان العبد يسأل الله الحاجه، بنده خدای نه حاجت غواړي، فیکون من شأنه قضاؤه، ای خدای شان او حیثیت داسې د هغه ته پراکي، الی اجل قریب، نږدې ټایم کې، او الی وقت بتین، یا وریا ټایم کې، فیذنب العبد ذنبا، نو بنده چې وکي ګناهونه شروع کی، ګناه وکي، یو ګناه ور باندې وکي، الته خدای نه سوال کوي، الته ګناه وکي، فیقول الله تبارک وتعالى للملك لا تقضي حاجته، خدای ملائکه ته وایي چې دی حاجت ما پرکاوشه، واحرمه ایاها، محروم کا، فانه تعرض لسخطی واستوجب الحرمان مني، دی مو عذاب طرف ته دعوت ورکو، دی مو عذاب رو وختو د سیوای او ما دا باعث جوړیږي چې دا محروم شي مانه. نو کس انسان کوشش وکړي چې دعا کوي نو ګناه ما وسکوه. څلورم امام حدیث دی چې مولای الذنوب التي ترد الدعاء، غش ګناهان څنګه ګناه رد کوي، سوء النیه و خبث السریره، یو انداز انسان چې وکي بد نیت شي، انسان بد نیت شروع کی، کله کم نیت بد نیت نیت کی کوټای نو خدای به تو دعا نه قبلای. دویم شی دا د خبث السریره، انسان څخه کله باطن خبيث ولو، انسان څخه کله باطن کې خنه ده، و نفاق مع الاخوان یا ورونو سره مرګرو سره منافقت کوي، انسان خدای دعا نه قبلای. دین علاوه ترک تصدیق بالاجابه، هغه سکه هغه خدای باندې باور نشته چې خدای به قبول کړي، یقین نشته، د عقیده کمزوري، خدای دعا نه قبلای. و تاخير الصلوات المفروضات حتى تذهب اوقاتها، انسان واجب المنزونه لیټ کوي ټایم وزي، واجب المنز نه کوي. و ترک التقرب الى الله بالبر والصدقه، صدقه او نیکی او زری انسان خدای سره نږدې کیږي. نو استعمال البذا والفحش في القول، مولا ګناهونه کوي، هغه انسان څنګه ژبه باندې بد رټي، ګناهونه ژبه باندې سپکې سپورې غیبت تهمتونه درویغي، هغه دعا خدای نه قبلای. بل یو علت دعا نه قبليږي امر بالمعروف نهي عن المنکر ترک، کوم انسان امر بالمعروف نهي عن المنکر ترکی پرېږدي دعا نه قبليږي. پیغمبر نه حدیث دی، لتأمرون بالمعروف، کوی تاسو امر بالمعروف کوي، ولا تنهون عن المنکر نهي عن المنکر کوي، کنه کوي، او لسلطن الله شرارکم علی خيارکم، یا خدای تاسو باندې بد کسان مسلط کوي، و ید او خيارکم فلا یستجاب لهم، بیا به خدای ته سوال زره دعاونه کوي خدای به نه قبلای. بل دا کله انسان خلق او حق او غصب کوي، یا خدای ته سوال زره کوي خدای دعا نه قبلای. یو بل شی بابل معنی گناه دا انسان کله حرام غټي حرام خوري دعا نه قبليږي. حدیث د قدسی فمنک الدعاء وعلي الاجابه، پروردگار تاسو دعا کوي زیاده ته قبول کوم، فلا تحجب عني دعوه الا دعوه آكل الحرام، ما یو قسم ته دعا هم معنی ما د پر نه ده، مگر حرام خوري کس دعا ما د پر معنی ده څنګه نه قبلوم. هغه نه علاوه یو شی چې ذکر کوم، غفلت او بے خبری د انسان زړه غافل شي، انسان زړه خدای ته نه ویر کړي، زړه کې روزانه شیطانی سوچونه فکرونه ذکرونه وی، خدای دعا نه قبلای. پیغمبر اکرم اعلم ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، یا زړه خدای دعا نه قبلای څنګه غافل زړه ده، شیطان ته ویر کړي شوی ده، شیطان زړه کې
کینوالی دی مسکن یې ورکړی دی کوشش وکړو چې دغو موانعو نه ځان وساتو تا داسې پروردګار الهام ما و تاسو دعاهانې قبول کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.